چې کله یو بنده وي بیمار شي، بیماري خو سم راځي د الله طرف نه، الله نه به صحت غواړو، خو چې کله یو بنده باندې یو بیماري راشي نو وایي حدیث کې راځي وایي 2 فرشتې راشي دته، الله د فرشتو نه تپوس کې زما بنده څه ووایي نو وایي فرشتې وایي چې ستا بنده دغه ټیم کې الحمدلله وایي ستا شکر یې ویستو چې ربه د کومې بیمارۍ کې زه یم په دې باندې شکر دی ربه نوره بیمارۍ کې زه نه یم اخته کړی دا ستا لوی کرم او احسان دی لوی شکر دی. الله فرشتو ته وایي چې تاسو ګواه شئ، څه ورته وایي چې تاسو ګواه شئ که چېرته دغه مسلمان د بیمارۍ کې وفات شو نو الله وایي د دغه مسلمان دپاره به زه جنت کې ځای ورکړم، زه به جنت ته داخل کړم، او که چېرې دا د دې بیمارۍ نه ورته صحت میلاو شو ښه شو نو وایي د ده دا کومه غوښه چې ده دا به زه په نوې غوښې سره بدل کړم، مطلب دا چې دا بیماري به زه په صحت سره بدل کړم، داسې بیماري به ورته بیا نه راځي، او د ده دا وینه چې کومه ده دا به زه په نوې وینې سره بدل کړم نو الله به آینده لپاره دغه د بیمارو نه محفوظوي. او بل دا چې دویم فضیلت دا دی چې الله وایي چې د دغه مسلمان ګناهونه به معاف کړم.